السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ټول نول خو ان شاء الله نن سو پاکستان زموږ مسافرونه را روان دي چا په سو ټیکټ غیسته بهرحال الله رب العالمین تاسو په خیر خیرت سره راولي خپل منزلونو ته خو دلته زه یو خبره منشن کوم تاسو ته اهلا وسهلا الله په خیر خیرت سره راوله خو یو خبره ما په دې باندې ویډیوز هم جوړ کړی او تاسو ته بیا یو ځل وایم ورونو همیشه چې تاسو کله راشي د قانون احترام وکوي وس هغه قصې نه دي لکه مخکې ځل چې څنګه فلایټونه اوپن شو تاسو براله نم د قرنټین دغه بم کو په هغه ټایم به تاسو نه پوره کو تلې به بل ځای ته مطلب که تاسو فلایټ به دمام ته تاسو پاتې کېدی ریاست نو ډایرکټ بتلې وس هغه قصې نشته ګورونه یو خبر یاد ساتئ ما په دې باندې بل ورځ ویډیو جوړ کړو بیا هم تاسو ته مستاسو د خسارې نه تاسو د بچ کولو لپاره دا خبر ځان سره په ذهن کې کېدی رونو چې کله تاسو فار ایگزامپل تاسو جدې ته رالی او راځي ریاض د نو په جده کې که تاسو دواړه ویکسین بار کړی د سعودي عرب نه نو آلته بخپل 15 ورځې قرنټین به پوره کوي پس د 15 ورځو د قرنټین نه پس به ګوره بیا خپل ځای ته چې کله پی سی آر ټیسټ تاسو وشو او هغه نیگیټیو نو ال او چا چې یو ویکسین کړی په سعودي عرب کې د هغو دپاره قرنټین 3 ورځې دی خپل 3 ورځې قرنټین به پوره کړي او د هغو فلایټ هغو د 4 دسمبر نه دغه به سټارټېږي لهذا ورونو د دې ویډیو مقصد دا دی چې د قانون احترام به کوئ په کم ځای ته هم چې راشي خپل 15 ورځې قرنټین به پوره کوي او د قرنټین نه پس تاسو کله پی سی آر ټیسټ وشو پی سی آر ټیسټ به ځان سوالي بیا به خپل ځای ته ځئ لهذا د دې خبرو به ډېر زیات خیال ساتئ او چا چې هم د دې خلاف ورزي وکړه نو د دې 2 لک ریاله جرمانه ده او په دې کې جیل دی بیا پکې ترحیل دی او چې داسې کس ونیول شي نو بیا سعودي عرب ته په ورک ویزه باندې سر راتلی نشي لهذا موږ تاسو له پکار چې د قانون احترام وکړو په ملک کې پاتې کیږو د غزې د قانون احترام کول دا موږ تاسو باندې واجب دي کدا سینه کو بیا زموږ ټول ملک یادي کې بدی باندې چار ټول پاکستانیان داسې دي لهذا ان شاء الله د قانون احترام وکړي په خپل ځانم د خسارې نه بچ کې خپل فیملی او خپل ټول ملګری شکریا